والعالم بجميع اجزائه محدثنا. دی وی عالم سره د خپلو ټولو اجزاو څه شی دی؟ ترتیب باندې خو تاسې ما د اول نه پوه کړي وي چې دا د کتاب ترتیب د سره کم روان کړی. آخر اوس خبره راورسوله چې عالم سره د خپلو ټولو اجزاو څه شی دی؟ نو چل به دې ته جوړ کي چې د هر محدث دپاره حادث پکار وي او والمحدث للعالم هو الله تعالی. محدث د عالم دپاره څه شی دی؟ بیا وروستو د خدای تعالی صفات ذکر کوي. نو اول درته وایي چې والعالم، تاسو یو ځل عبارت ته وګورئ، عالم بجمیع اجزائه سره د خپلو ټولو اجزاو حادث دی. څه شی دی طالبه؟ څه معنی؟ عالم چاته وایي؟ والعالم اے ما سوى الله تعالی من الموجودات الخارجیة، ما سوا د الله تعالی نه چې څومره موجودات خارجیه دي، ومما يعلم به الصانع، هغه چې صانع ورباندې معلومولی شي. نو یقالو خلق وی عالم الاجسام، عالم الاعراض، عالم النباتات، عالم الحیوان الى غیر ذالک. داسې نورم شته دی. نو کله چې دا نکته وویله نو په دې سره صفات د الله تعالی ویستل، لانها لیست غیر الذات کما انها لیست عینها. کله چې قید د چا ولګو؟ عالم چاته وی؟ ما سوى الله چاته وی؟ نو ما سوى الله سره دا صفات څه شی شول طالبه؟ اوتل. ولی؟ یعنی صفات د الله تعالی په ما سوى الله کې داخله نه دي، د باندې به حکم د محدثون نه کوو. ولی؟ ځکه د صفاتو په باره کې موږ او تاسو یو عقیده لرو چې صفات د الله تعالی چې څنګه غیر د الله تعالی د ذات نه دي، نو عین هم نه دي ورسره. نو نه عین دي او نه دا مسله خپل ذکر روانه ده چې صفات عین او غیر څنګه نه دي. لکه ظاهر کې خدا نقیضین ښکارېږي چې یو شی عین وي نو غیر بني وي، او که غیر وي نو عین بني. تو څنګه وایي چې نه عین دي او نه څه شی دي؟ نو دې کې خو ارتفاع د نقیضینو ده. دا مسله خپل ذکر کوو، هلته بیا ووایو عین په دې معنا چې د ذات سره متحد نه دي، یعنی مفهوم د دې مفهوم د ذات نه دی. عین دا معنا د ذات ځان ته مفهوم دی، او د صفاتو څه شی دی؟ نو عین نه دي په دې معنا باندې، او غیر نه دي د ذات د باری تعالی نه په دې معنا باندې چې د دې انفکاک د باری تعالی نه جایز نه دی. په بل چا اطلاق نه کیږي، د خدای تعالی د ذات نه منفک کیږي هم نه. که اطلاق کیږي نو په چا به کیږي؟ په ذات د باری تعالی به کیږي. نو په دې معنا چې غیر نه دي. پوه شئ تاسو په دې خبره خپل ذکر کوو. نو دا معنا وی صفات په کې څه شی کړل را داخل کړل. قانون تاسو تما ویل او راځي والعالم بجميع اجزائه محدثنا. الک عالم چاته وی اے ما سوى الله تعالی من الموجودات، ما سوى الله من نو ما سوى الله چې ویل نو دا ځان سره یاد کا چې ما سوى الله دو شیان دي. څو شیان دي؟ یو طالب معدومات دی او بل موجودات دی. یو څه شی دی؟ نو معدوماتو سره خو زمون کار نشته. دا د موجوداتو خبره چې مونږ کوو خو په دې واسطه یې کوو چې دین استدلال کوو په ذات ته چا باندې د باری تعالی باندې. نو چې یو شی خپله معدوم وي نو دغې نه به ته استدلال څه وکړې؟ نو معدومات ترې نه لرې که. عالم چاته ویلی کېږي؟ طالب عالم عبارت دی د موجوداتو نه. د چا نه؟ ځکه شارح درته قید د موجوداتو خارجیه ولګو. عالم عبارت دی د موجوداتو نه، او عالم په لغت کې علامی ته وایي. څه شي ته وایي طالبه؟ او دې ما سوى الله تعالی ځکه وایي چې دا علامه ده په وجود د خالق باندې. علامه ده په چا باندې؟ خپله موجه شارح ویلي چې هلته وګوره من الموجودات مما يعلم به الصانع. نو دا وجه د تسمیه درته څرګنده کړله چې د عالم ته عالم ولې ویلی کېږي؟ وایي عالم د عالم نه دی، عالم نښې ته وایي. او د عالم ته عالم ځکه وایي چې دا نښه ده په وجود د چا باندې؟ د الله تعالی باندې. نو دلته طالب برهان انی ته اشاره ده کنه، مما يعلم به الصانع. او برهان انی و لمی تاسو ته مخکې ما وویلې لمی چاته وایي انی چاته وایي. نو چې برهان انی ته اشاره شنو تعبیر داسې کوو چې الله تعالی موجودنا، الله تعالی موجود دی. ولی؟ لأن المخلوقات ځکه مخلوقات چې دی دا موجود دي. ووجود المخلوقات تدل على وجود الصانع، وجود د مخلوقاتو چې دا دلالت کوي په وجود د چا باندې؟
د صانع باندې. نو فالصانع موجودون، نو استدلال مو په دې طریقه وکړه طالبه دې ځای کې یو علت نفس الامری دی. څه شی دی؟ چې هغه څوک دی؟ باری تعالی. او بل معلول نفس الامری دی چې هغه څوک دي؟ موجودات. نو په دې ځای کې اثبات د علت نفس الامری دی په معلول نفس الامری باندې. دا موجودات خو نفس الامری شیان دي، معلول دی نفس الامری دي، فرضي خو نه دي کنه. نفس الامری خبره تاسو ته ما کړې او موجودیت شی فی حد ذاتها من غیر اعتبار المعتبر. دا اشیاء چې په خارج کې موجود دي نو داسې واهیات نه دي او نه په فرض د فارض دي. فارض فرض کوي او کې نه کوي، که فارض وي او که نه وي، په موجودات څه شي دي طالبه؟ دا موجود دي. نو اوسه په دې ځای کې استدلال دی د طرف د معلول نفس الامری نه چې موجودات دي. په چا باندې؟ په علت نفس الامری باندې چې باری تعالی دی. په علت نفس الامری باندې چې څه شی دی؟ او تاسو تلته ما ویلي وو که نه، ګوره علاقې د حضور کې څه شی وه؟ علتیت وکنه. او علت منګه او تاسې هلته منحصر وګرځو په سلم کې په جاهل کې. ګوره باری تعالی ته چې نسبت ته علت کېږي نو په اطلاق په معنا د چا سره؟ د جاهلیت سره، چې باری تعالی څه شی دی؟ جاهل دی. وشوه اوس که څوک دلته اعتراض وکړي چې هلکه ته وایې چې ما سوی الله، ما سوی الله من الموجودات، نو ما سوی الله کې خو د الله صفات هم داخل دي. نو بیا خو حکم په هغې باندې مو لګوه چې ما سوی الله ټول بجمیع اجزائه محدثون، نو بیا د الله تعالی صفاتو تم حادث ووایه. او سره د دې نه چې صفات د الله تعالی خو څه شی دي؟ حادثه نه دي، بلکې هغه څه شی دي؟ طالب قدیم دي. نو دی راغې جواب کوي چې صفات د الله تعالی د عالم نه بهر دي. هغه جواب شخه صفات الله تعالی د عالم نه څه شی دي؟ دا د عالم نه بیرون دي، ځکه دا نه عین دي د الله تعالی د ذات سره او نه غیر دي د الله تعالی د ذات نه په نزد د اهل سنتو باندې. نو چې غیر نه دي نو عالم خو غیر الله ته ویلی کېږي، نو دا ورنه ووتله. نو حکم د محدث په صفاتو باندې نه دی. حکم د محدثونې په چا لګولی دی؟ په عالم لګولی. په چا لګولی؟ والعالم بجمیع اجزائه محدثون. نو چې صفات د الله تعالی د ذات نه څه شی شوله؟ بیرون شول، صفات د عالم نه بیرون شول، نو حکم د حدوث خو په عالم و. او چې صفات دې تنه بیرون کړو نو حکم د حدوث پې راځي. په دې ځای باندې انشاءالله تاسو پوه شولئ. او د عین او د غیر خبر هغه انشاءالله موږ او تاسې خپل ځای کې کوو. دا د عالم دپاره دی انواع عالم الاجسام، لکه موږ تاسې ځمکې دا وغیره دا ټول جسمونه دي که نه. عالم الاعراض رنګونه، دا اعراض. دغه رنګې عالم النباتات بوټي موټي، دا ځان ته عالم دی. عالم الحیوان، حیوانات ځان ته عالم دی. ګوره الی غیر ذلک وغیره وغیره د عالم ډیر انواع علماو ذکر کړي دي. تقریبا د یو تفسیر مطابق انواع د عالم چې دوی ذکر کوي نو 18,000 انواع د عالم دوی ذکر کوي. ګوره یو قول پکې دی 18,000 انواع د عالم. نو 18,000 کم دي؟ ته عالم الحیوان یو وي، عالم الاجسام دی بل دی، عالم النباتات دی بل دی، عالم الاعراض دی بل دی. د دقې په شان عالم 18,000 انواع لري. نو څه به موږ ته معلوم وي او څه به موږ ته نه وي. دا چې کله تاسو دا بحري دغه وګورئ طالبه کیسټې، نو تاړي ته دا اندازه لګېږي چې په دې بحر کې څه عجیب مخلوق ته تعالی پیدا کړی. یو ته ګوري هغه د بل شی دی او پسې بل شی دی او پسې بل شی دی، بس یو دنیا قصې دي په دې بحر کې. دغسې په دې وچه کې چې موږ او تاسې وګورو ځینې حیوانات به مو تا لیدلي، ځینې شیان ځینې به مو نه یې لیدلي. بس دې ځمکې ته ګوره، دا میږیانو ته وګوره، دا وړو وړو حشرو ته، او دې کې څومره انواع پیدا کېږي. دا یوه نوع ده. د مرغیو ته وګوره، په دې کې څومره انواع پیدا کېږي، بېلې بېلې، دا مختلف انواع دي. نو بس دا خدای تعالی پیدا کړي دي. وشوا الى غیر ذلك. نو په دې سره وایي صفات د الله تعالی اوتل. ولی؟ لانها لیست غیر ذات کما انها لیست عینها. دا بجمیع اجزائه چې کړل نو بجمیع اجزائه من السماوات، صحیح شوه، وما فيها والارض وما عليها. الک ازمکا چې د دې څه د پاسه دي او اسمان هغه څه چې په دې کې دي نو بجمیع اجزائه محدثنا. نو د چې دا سلسله جوړه کړې ده په چا کې جوړه کړې؟ دا په محسوساتو کې. ځینې شیان شته دی چې هغه د قبیلې د محسوساتو نه نه دي او حکم یې همدقه دی چې حادثون دی. اسمان خو په سترګو ښکاري، ځمکه په سترګو ښکاري، نو دا سلسله د په محسوساتو کې جوړه کړې. او ځینې اشیا داسې دي چې مو تا ته ښکاري نه، د قبیلې د محسوساتو نه نه دي، او په هغې باندې هم حکم د چا کوو؟ د حدوث کوو. پوه شوئ؟ دا محدثون چې ویلي طالبانو دلته فلاسفه یو ټکی کوي. خبر ارته کوم، فلاسفه وایي دا اسمانونه قدیم دي ځکه دا جوړ دي د هیولا او د صورت نه. هیولات ته دوی ماده وایي، او دوی وایي چې دا جسم چې دی دا مرکب دی د هیولا او د صورت نه.
نو افلاک هم یو جسم دی مرکب دی دا یولو د صورت نه نو د دوی یو ماده شته دی او بلې صورت جسمی شته دی او مجموعه چې ماده او صورت دغه راغونډ کې صورت جسمی نو دا جسم دی او اجزا د جسم چې قدیم وي نو جسم قدیم وي نو هیولو صورت د افلاک دوی وی قدیم دی نو دغه رنګ چې دی څه شی دی اسمانون افلاک هم چې دی قدیم دی دی افلاکو کې بیا اعراض دي چې اشکال دي او الوان دي نو دا وی هم قدیم دي بل دوی قول کوي په دې باندې په قدم د عناصرو باندې بموادها و صورها الک عناصر چې دی عناصر اربعه څلور عناصر دي کنه خاک اوبه هوا او اور دا څلور شیان دي د عناصر اربعه وی او دي تدوی اجسام بسيطه وی یو جسم بسيط وي او بل جسم مرکب وي یا مؤلف ورته وی جسم بسيط وي آغی توي ګورا اجسام چې مرکب د مختلفه الطبایع نه نوي دي تدوی څه شی وي طالب اجسام بسيطه وي لکه وبشوي دي عناصر اربعه وي دي څلور وتا عناصر ولي ورته وي عناصر جمع د عنصر د عنصر اصل تویل کیږي دا د انسان وجود د دې څلور شیانو نه جوړ دي د عناصر اربعه وي نو بیا کې د انسان د وجود د پاره څه شي دي دا څلور اصول دي کنه څلور ورته څه شي دي او دا یو عنصر ورته ولي ویل کیږي د تدوی جسم بسيط ولي وي ځکه دا جوړ دی د چانه الا دا مرکب دی د اغا اجزاونه چې کوم اجزا مختلفه الطبیعت نه دي څه شي نه دي طالب که په غټه کچه باندې وي دا جسم بخالي نه یا به بسيط وي یا به څه شي مرکب وجه د حصر د دوانو په درمیان کې دا جسم بخالي نه وي یا به د مرکب د اجزا متفقه الطبیعت نه او یا به مرکب د اجزا مختلفه الطبیعت نه کده جوړ د اجزا متفقه الطبیعت نه نو دي د جسم بسيط وي او کده جوړ د اجزا مختلفه الطبیعت نه نو دي ته دوی څه شي وي جسم مؤلف وي لکه اوبه طالب اوس د قیو شیان پکې پراته دي کنه د قیو اوبه دي تنها اوبه راواخله دي چې کم اجزا دي نو دا دیو بل سره په طبیعت کې څه شي دي الا په طبیعت کې سره متفق دي کنه په دې معنی د اوبو په طبیعت کې ګورسه شي پروت یا لکه اور راواخله د اور په طبیعت کې طالب حرارت پروت دی یو جز کم حرارت دی بلکې دی او بل اور احراق کوي د هر یو جز د اور چې دم دغه صفت ته دا سوځول کوي اوبه هر یو جز تقاضا د سیلانو د برودت کې دا په هر یو جز کم دا خبر شته دی نو دلته دا جز چې د مشابه دی د چا سره د کل سره هم په اسم کې او هم په چا کې په حد کې کم تعریف چې ته د چا کې اله د دې جز کې نو مقبه د کل هم کې دیو ساس کی تعریف او د ټول پیالي تعریف او د ټول دریاب تعریف دا سره یو شی دی نوم هم سره یو شی دی تعریف هم یو شی دی طبیعت هم د ټول سره یو شی دی د تاجزه بسيطه ویل کیږي او بل اجزا مرکبه دي نو اجزا مرکبه چې د غس شي دي طالب هغه دي چې جوړي د اجزا مختلفه طبیعت نه لکه تنه د آدم علی السلام دا د مختلفو طبیعت اشیاء نه جوړه وکنه عناصر اربعه پکې دي نو د کم جسم ویل کیږي جسم مؤلف او جسم مرکب ورته ویل کیږي په دې باندې تاسو پوښولې بل دیزی تراشی دوی وی فلاسفه وی عالم په اعتبار د افراد سره دا حادث دی عناصر او اصول د عناصر تدوی قدیم وی کنه وی عالم په اعتبار د افراد سره حادث دی او نوع قدیمه ده نوع څه شی ده دام دی وجنه دا خبيسان وی قیامت نشته دی ولی که قیامت ګوراتل د قیامت چې دا موقوف دی په فنا د انسان باندې او نوع د انسان نه فنا کیږي چې هغه عناصر دی هغه خو قدیم دي هغه څه شي دي قدیم دي نو معلومیږي دا چې قیامت وای ناراضي نو کبه تورته چې دا دومره وعیدات راغلي امر او نهي زورن او کسی دا وایي چې دباو د خدای تعالی داخل داري چې دوی سم شي کا یعنی قیامت نشته دی وای ځکه نوع د انسان چې د قدیمه ده چې عناصر اربعه دي او هغه فنا کیږي نو انسان هم نه فنا کیږي او راتل د قیامت خو موقوف پر چا باندې کو پنا ده انسان چې انسان پناه نشي نو قیامت به راشي دا د دوی رایه ده نو دوی نوع د چاته د عناصر اربعه اصول ته څه شي وي نوع د عالم وي قدیمه ده خدای اهل سنت خدا رایه نه ده د دې فلسفه دغه بیکار رای تایید یو ځکه ابن تیمیه کړه ده ګوره په ابن تیمیه ډیر اعتراضات یو د اعتراضاتو نه ده د ابن تیمیه عقیده ده ګوره یا عرش تدی قدیم وي نو کته چې عرش ته قدیم ولي وي ځکه دا خو دی خو په دې عقیده دي چې الله تعالی په دې عرش ناشته نو کبه ته پښتنو کې چې الله عرش خونو یو وخت کې خونو نو چې نو څنګه الله تعالی په عرش باندې کې ناشته نو دوی بیا دا وي یو نوع د عرش دی یو فرد عرش دی افراد د عرش دی دا وی حادث دی او نوع د عرش دی دا څه شی دی دا قدیمه نوع وی قدیمه ده دا د ابن تیمیه غزان ته متفرد رایه ده نو دی وی د عالم حادث دی به ذات او قدیم دی به زمان قدیم دی
قدیم بزمان او بذات تقسیم مې مخکې درته کړی وه. نو اوس دی څه وایي دا محدثون څه معنا اله مخرجونه دا راویستلی شوي دي د عدم نه وجود ته، د عدم نه وجود ته راویستلی شوي. څه معنا؟ بمعنی انه کان معدوما دا یو وخت داسې و چې دوی نه وه، نشت و، معدوم وه، فوجد نو بیا موجود شوله، نو د نشته شول، نو همدې ته محدث وایي. نو حادث دې ته وایي چې مسبوق بالعدم یو وخت نه او بیا را پیدا ش. خلافا للفلاسفه حیث ذهبوا، خلاف ثابت دی فلاسفو لره ځکه دوی ذهاب کړی دی قدم د سماواتو ته بموادها و صورها و اشکالها، وی دا ټول قدیم دی، خبره مې درته وکړه. او دوی ذهاب کړی دی قدم د عناصرو ته بموادها و صورها، ولكن بالنوع، لكن بالافراد ته حادث وي او نوع ته څه شی وي؟ قدیمه وي. او څه معنا؟ بمعنى انها دی وی په دې معنا چې نه خالی کېږي قطعا صورت. نعم اطلقوا دو اطلاق کړی دی القول بحدوث ما سوى الله، لكن بمعنى الاحتياج الى الغير لا بمعنى سبق العدم عليه. وی دوی ته حادث وی، حادث ورته وی، او حادث دوی تقسیموي دو اقسامو ته، حادث بذات او حادث بزمان. حادث بذات دې ته وی چې خپل ذات حادث وي، او حادث بزمان دا معنا چې څه وي زمانه کې وروسته. دغه قدیم هم دوه قسمه دی، قدیم بذات او قدیمه. نو دی اجزاء د عالم ته قدیم څه شی وي؟ حادثه بذات ورته وي، په دې معنا چې وجود خو الله تعالی ورکړی، نو په دې معنا خو حادث دی. قدیم بزمان ورته وي، وایي ځکه دا د الله تعالی نه صادر دی په تقاضای ذاتي سره چې د کوم وخت نه الله تعالی نو دوی موجود و. نو قدیم بزمان شول او حادثه دا معنا اوس ورته ګورئ. لكن دوی ورته وایي لا نعم اطلقوا دوی اطلاق د قول کې په حدوث د ما سوى الله سره، ولكن بمعنى الاحتياج، لیکن په معنا د احتیاج سره الى الغیر، لا بمعنى سبق العدم عليه، په دې معنا نه چې په دې باندې عدم څه شی کړی دی سبقت